بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اکبر حسین دی. د پاکستان مسلم لیګ سره تعلق ساتم. چونکې بلدیاتي انتخاب را نږدې دي او تاسو ته پته ده چې یاره نن هغه خلک بیا دوباره راغلی دی او د دروغو هغه وعدې او دا کوي او هغه ډاکوان او غلان او هغه قصې بیا دوباره شروع کړي دي. حالانکه دې خلکو چې دی تقریبا 4 کال حکومت وکړو، هغه د مهنګایي کم حالات چې دي کوم د خلکو چې دی په دوی باندې هغه ظلم وکړو او زیاتۍ وکړو، هغه خلک د دونه نور چې دی منکر شوي دي، دونه خلاف شوي دي. انشاءالله په 31 تاریخ به تاسو دا وګورئ چې یاره دا پی ټی آی چې څنګه راغلی و د دو په ډي چوک کې د دو افتتاح شي و هم هغه ډي چوک کې د دو اختتام کیږي او انشاءالله د میر سټ چې دی دا انشاءالله پاکستان مسلم لیګ نون سید حبیب شاه په باري اکثریت سره ګټي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن تاسو ګورئ موږ د امانکوټ بازار کې زه په خپله راوتی یم کمپین دپاره او انشاءالله 31 تاریخ باندې تاسو ته پته ده چې دا کم ظالمان ولاړ دي، کم ګراني ده، کم نوکریانې خرڅېږي او خلک خولې لاغلی دی. د دې خلاف په انشاءالله په 31 تاریخ دا الیکشن چې دا به د پی ټی آی خلاف ریفرنډم ثابتېږي او سید حبیب علي شاه به په باري اکثریت سره انشاءالله له دې زموږ میر راځي انشاءالله. او موږ دا خلک ډېر پرجوش دی، خلک ډېر زیات خوشحاله دی او ټول خلک وایي چې موږ انشاءالله خپل حق چې دی منظري په حق کې استعمالوو. الیکشن نږدې شو او په دې دور کې دی عمران خان دا نن روان دی، د دې په باره کې تاسو څه وایئ؟ دا خو انتهایي او غیر قانوني جلسه ده. الیکشن کمیشن هم په دې باندې نوټس اخیستی دی. یو وزیر اعظم چې دې ته پاتې شي چې هغه د لارې کوڅې د میر دپاره کمپین نه راځي، الیکشن نه راځي، نو زما خیال دی چې دا د هغه ناکامي ده، هغه نور ختم دی، د هغو سره نور څه ایجنډه نشته. که د هغو په خپلو ورکرانو کې په خپلو وزراو کې او دلته په ایم پی ایم باندې دغه اعتماد وی نو ولې به وزیر اعظم راتلو په سوات کې به یې جلسه کوله د یو میر دپاره؟ دا خو ډېره د شرم خبره ده چې یاره د میر دپاره خلک راځي او جلسې کوي. خو انشاءالله له دې جلسې په بدل کې به ورته موږ هم یو جلسه بیا وکړو. زموږ هم لیډران شته، موږ به ورته وښیو دی وزیر اعظم دی، زموږ هغه هېڅ نه دي. خو تاسو به وینئ چې په هغه ورځ باندې سوات څه پوزیشن دی او نن سر به وکړئ چې نن د سوات څه پوزیشن دی. انشاءالله په 31 تاریخ خلکو دا مکمله فیصله کړې ده چې خپل ووټ به د منظري په حق کې استعمال